د سورة بقره لومبنای عیسی چې پاغه کې د اهل کتاب سره خطاب ده پاغه کې اخره کې د تحویل قبل خبر راغلی و نشانه الله جل شانه تمهیدن د خانه کعبه بنیاد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه کې راتل اغه ذکر کو اوس دې دا کې اغه مقصودی اعتراض چې اغه اعتراض اغه یا خود اهل کتاب نو او یا اغه د مشرکان نو اهل کتاب ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو یخالف دیننا زمنګ د دین مخالفت کوي ويتبع قبلتنا او زمنګ د قبله تابعداري کوي مشرکان وبوي چې عجیب خبره ده دعوت ملت ابراهیمی کوي او داغه د قبله مخالفت کوي الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مخکنه خبر او تسلی ور کوي چې دا خلق ودا اعتراضات کوي او پیغمبر ته بدی معنی پروا مکوا سيقول السفهاء سيقول زرد چويبا السفهاء اكمكل الجهال من اليهود ومشركي العرب السفهاء غبي وكب من الناس دخلقنا سيقول کے داسین چراغله د عام ناخیان وای عام حضرات وای چې دا د استقبال د قریب د پار راضی خو جار الله دی مخشری رحمت الله علیه فرمای چې نه د اسین په معنا د خد د تحقیق د پار راضی سيقول الصفاء په تحقیق سره وای بدا بی وقفا من الناس د خلقنا ما واللهم سشیو ګردو دی نبی علیہ السلام لرا عن قبلتهم التي د قبله اغنا کانو چې دی علیها پاغی معنی نو قل ورته نبی علیہ السلام لله خاص د پار د الله تعالی المشرق مشرق دے والمغرب او مغرب دے اے الجوانب الجهات كلها لله دا ټول جهات دا ټول د الله تعالی دی وليس المقصود الجهه بذاتها او جهاد فی نفسی جهاد مقصود نه ده بلکہ اصل مقصود امتثال امر د الله تعالی ده او چې الله د تاسو حکم کی بس هغه معنی عن قبلتهم التي د قبله اغنا عليها نقول لله المشرق والمغرب یادی ہدایت کی من آغا چاہتے شاو چی غواړي الى صراط مستقیم په طرف د لار برابر په طرف د لار برابر چې هغه دین د ابراهیم علیہ السلام دی وکذالک ذکرنګ جعلناکم من غرذول تاسو لرا امه وسطا امت معتدل دا کذالک بعض علماء دا وی کذالک کا پنامه لا په معنا د لام دی او په جاره د یو بل پزای راځي لذالک او د دې د وجنه سوګ نور وای دا تمثیلیه دی خو تحقیقی خبره ده چې نه دی دا کې دا کاف دا تمثیلیه نه دی بلکې دا په محاوره د عرب راغله دی ګوره عرب وای کذالک الفتح من په پښتو کې وو کنه وای ځوان دای دا هغه محاوره معنی دی انو امت دارنگی معتدل
دا د امت اوچتواله ذکر کوي وکذالک امدک کرانګي جعلناکم من گردول تاسو لرا امتا وسطا امت معتدل پا عقائدو کی پا اخلاقو کی لتکونو دا پار شئی تاسو شہدا گواہان علی الناس پا خلق مانے یومانا ویکون الرسول اوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم پتاسو مانے شہیدہ گواہ رضا امت طول اعمال رسول اللہ تزی او امت بگواہی کئی چالا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کئی چھے سیدنا نوح علیہ السلام میدان حشر کے قیامت کے نوح علیہ السلام ہوئی دعوی بہو کی قوم میں ہوئی منگتے پیغام نظر آ رسول آن نوح علیہ السلام بہوئی اللہ ما پیغام رسول دے دعوت نوح علیہ السلام دعوی چې ما پیغام رسول دے اس دعوی دا پار دلیل گواہ اللہ ورطوئی گواہ دا سر سے دے نوح علیہ السلام با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مخامخ کی دا نبی علیہ السلام امت اغب گواہی کئی انو د نوح علیہ السلام امت اغیب اعتراض کی شیرا دا خوچ دنو دی موجود نو علتا اللہ ورطی تاسو سنگا وائی ناغبا یا اللہ من سستان نبی ویلی دی قرآن مجید رہتا ویلی دی چاگا بالکل سچ من پاغی پا گواہی مانے گواہی کو گویا پا قیامت کی بطول امت چھ دینو باب شہادت علی شہادت ویلی کرا پا ہدایہ کے او باب دے باب شہادت علی شہادت پا شہادت معنی گواہی ورکو نو من با گواہی کو دا یو مانا شوا دویمہ مانا امت معتدل علی تکون شہدا دا پار تاسو معلمان شئی للناس دا پار دا علی الناس اے للناس ویکون الرسول او شی نبی علیہ السلام شہیدہ معلم تاسو دا پارا نگورا دا شہید معنی پا تعلیم سرا منگ سنگا اکرا پا علم سرا آنو نبی علیہ السلام فرمائی اذا علمتا مثل الشمس کلا جتا تا پشان دا نور سو لگی دا پتہ ہو لے گئے نبی آتا سکوا گواہی کوا نو اس دیدائی کی دا علم چې دنو دای گواهی سره وتړنو د علم د گواهی په ځای باندې علم دا مجازن چې د استعمالیږي نو وما او دا معنی شاه ولی الله صاحب کړی دا وما جعلنا القبلة التي او موږ نه د ګرځولې قبله هغه كنت علیها چې ته په هغې باندې الا مگر د پار دی اوس دا حکمتونه د تحویل د قبلې ذکر کوي الا نعلم مگر د پار ظاهر کو منگا من یتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د نبی علیہ السلام ممن دا غچان ينقلب چې دې ګرځي علی عقبیه په پوندو خپل سره وان کانت او شاد د الله کبیرتن ډیر ګران ډیر درن الا علی الذین وان کانت او شاد کانت دې سشه دا کانت کې ضمیر کم ځای ته دي نشاتا دو خبری ذکر دی یو چې دے نو تولی مصدر ذکر دے انو پا کانت کی چې دا کم ضمیر روان دے نا تولیہ آغا مصدر تا روان نخوا لکبیرتن الا علی الذین مگر دا پاکستان مانے حد اللہ چی اللہ و تا ہدایت کر دے وما کان اللہ نے دے اللہ تعالی لیزیعہ چې ضایع کی ایمانکم مزون استاسو سمانا بکو مزون استاسو گورخا ایمان نا وما کان اللہ ند اللہ تعالی چې ضایع کی ایمانکم مزون استاسو ولی انو مسلم صحابہ کرام پا دی فکرو چې یارا دا دین مخ کی جو بلی قبلی تا منگ مسکر دا غیب سکی گی نا اللہ و خدا استاسو دا مزون ضایع کئی نا او تائید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل شین علم لکل شین
وعلم الایمان الصلاة او د ایمان نه څه شی دی مز دی مز نو دام مجازن لیذیع ایمانکم ای صلاتکم ان الله بجک الله تعالی چې بالناس په خلق مان لرو پون ډیر مهربان رحیم ډیر بخون کړي رول ماته ته پرون ویلیو چې دا کب تحویل قبله دا چې کله نبی علیہ السلام هجرت کولو دا دغه ټیم شوی او دا 14 میاشتو 14 میاشت نبی علیہ السلام مدینہ منوره کې دا مسکول کم ځای تا بیت المقدس والا 14 میاشت پس تحویل قبله شوی دی دا تحویل قبله څنګه شوی دی په دې کې ډېر لوی اختلاف دی په کوم مسکی شوی دی په مسکی میں اختلاف دی او آیا تحویل قبله دا رسول الله په مسکی شوی دی په دې کې اختلاف دی تحقیقی خبر ادارا بابا جی رحمت اللہ علیہ چې کوم توجیه ذکر کوي ادا ذکر کوي چې نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې نبی علیہ السلام د ماسپخین مسکولو او نبی علیہ السلام منبر توختو یا د مز د مخ کې حدیث د نسائی دی دا او نبی علیہ السلام فرمایل چې قبله بدل شو دی غاړه ته مسکو بیت المقدس دی غاړه ته دی دینه دی غاړه ته شو مکه خانه کعبه مدینه منوره نه دی غاړه ته ده قبله بدل شو دغلته یو تنو هغه چې دنو د قبلتین نه محل یو هغه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ماسپخین موضوع کو چې موضوع وکړه هغه دلته نه لاړو د قبلتین محلې ته او د قبلتین نه محله دوره لري ده کنه د مسجد نبوي نه چې لکه دې ځای نه چې دنو الله دې پنی کې ملک دا کونډه تقریبا 2.5-3 کیلومتر درې نه وسیوانی نږدې ده او دغه کې چې ودرېږي سو ته وایي کوبا مسجد کې قبلتین کې ودرېږي نو مخامخ سړی ته د مسجد نبوي مینارې ښکاري یعنی لرې نه دی نږدې دی خو هغه ټایم خو آبادي دا جدا جدا وه نو چې د دلته مزو کو نو دی بیا خپل محلې ته تو نو هلته چې دی ورسېد نو هلته د مازدیګر مز روانو چې مازدیګر مز یې کو نو د قبلتین جماعت ته چې ورشي نو دقسې دا زموږ دا ګلري څنګه نه ده د جومات داسې ګلري ده نو دا څنګه چې دروازه ده د دې پاسه محراب جوړ دی نو دا امام ولاړ خو لکه هغه په دې طرف ته امام ولاړو دې غاړې ته بیت المقدس ته یې موس کولو او دې سړي ورته په موس کې آواز ورکړو چې تاسو خو دې طرف ته موس کوئ قبله بدله شوه موس خانه کعبې ته کا او امام داسې ولاړو دا ورپسې ولاړو امام اباوټ ټرن وکړه دې ته راغې داسې شو راغې دې ته ودرېدو مخې داسې کړو اوس سپونو والا چې کومو لکه اوس دې نه امام ولاړ دې نه امام داسې ورشي داسې شي او دی ټول دی صرف مخونه واړل دی مخونه مخ په داسې نو داسې یې کړو اوس دې کې یو سوال خبره دا ده چې دا راغې مس کې ابتدا کې کلام جائز و راغې دو ته ووایي چې قبله بدله شوې ده مخ واړوئ وی دا خبر واحد دی دا خو د یو تن خبر دی او خبر واحد په دې معنی چې دی نو قضیه مر څنګه پرېښوده نو موږ وایو چې کله خبر واحد دا مؤید بالقرائن وي نو بیا به مني نو دا تحویل د قبلې چې کېده نو دغه ټیم دا خبره چلېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې انتظار دی چې خانه کعبې ته د مز شروع شي او قبله دې بدله شي دا باس چلیده دا خبرې چلیدي او یعنی قریب به دا حکم راشي نو چونکې د مخکې نه قرائن روانو او دلته مدینې پاکې د رسول الله پسې مزو کو رالو او دا ټیک ده ځکه ګوره نبی علیہ السلام مسجد نبوي کې مز کولو قبلتین کې نه قبلتین دا خو بله محله ده او هغه ټایم باید دا بل کلی و
دا جدا او دا شاته اوس د مدینه آبادی لوی شنو هغه کې دن نه ده ښا نو دې دا کې الله جل شانه فرمای کاد نارا پتا در لید منګه تقلبا ګرځیدل وجه قدم استا فی السما فی جهت السما پتارب او د جهاد د آسمان کې اوس دې کې ځان له مسله ده چې دا رسول الله به د اسمان ته کتل چې یاره اید اوس به وحی راشي او خانقاه بدل شي دا اسمان ته کتل دا د رسول الله د خوشحالۍ نه که د غمګان او د غم نه د عام مفسرین وایي چې دا د خوشحالۍ نه رسول الله طلب دا او چې زما نیکه چې کومه قبله ده خانه کعبه زه د مخ هغې ته بیا وګرځو خو مولانا حسین علي صاحب رحمه الله باباجی رحمت الله علیه د هغې مسلک دا دی چې نه دا اسمان ته کتل د رسول الله دا شوکن نو دا غمنو دا د خفګان نو ولې نبی علیہ السلام دا پته وه چې قبله بدلیدل او دلته د یهودیانو پراپیګنډې شروع کېدل چې وا عجیبه دین دی کله دې خوا مخ کوي او کله دې خوا مخ کوي نو رسول الله به دې پریشانه کړو نو دواړه ټیک دي ښه فلنولینک هغه وایي تکلب تفعل باب دی او دې کې مشقت او تکلیف دی ښه نو دا هغه مثال ورکړی ضربت الحیة تاسو د حاشیه کې شته تکلب ظهر البطن انو ما دغه وو دا څه شی مار مې وو چې مار مې وو نو هغه ملا تاول را تاول نه چې گزار دې ورکړ نو شوکې تاول که د غم او د تکلیف ده د غم او د تکلیف ده وخه الله جل شانه فرمای تقلب وجهك في السماء فلنولينك زرد جنب وګرځو تعالی را په طرف دا قبله ترضاها چې تبرازي اغه معنی فول وجهك پس وګرځا مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او چې کوم ځای کې تاسو فولوا غذي وجوهكم عامخون استاد شطر او په طرف داغه وان الذين بشكا كثان اوتل الكتاب چې ورکړل شوی کتاب لا يعلمون دی تصدیق کوي دی په دې بده خبره معنی انه الحق بشکدا تحویل د کعبه چې دا حق دا ثابت من ربهم دا مقرر د جانب د رب دا غینا وللانهم كان في كتبهم اغه سره دا خبره لیکلی وا چې نبی آخر الزمان راځي د اخیری زمانه پیغمبر داغه علامتونه یو علامت دا ده چې دی بسوي دی بزو قبلتینی دی دو قبلو ته مسکیخه وما الله ند الله تعالی غافل عما ذا غسیزنا يعملون چې هغه څه عمل کو او وما الله بغافل عما تعملون دي کې او قرات چې تاسو کوم عمل کوي ښه ولئن اتيت الذي کچر پیغمبر تارات لوکل الذين اكثر ذرؤت الكتاب چې ورکړل شوی کتاب يهود او نصارا دي بكل آیه په هر یو نخوانه په هر یو دلیل معنی په سمانه په اثبات د خانه کعبه نو ما تبعو دین تابعداری نه کوي قبله تک د قبله استا عنادن زت پکې وما انت او تنه بتابن تابع قبلتهم د دای د باطل قبله وما بعضهم من بعض دین بتابن تابع قبلت بعض د قبله د بعضو د خپل کې د يهوديانو جدا قبله ده او د عیسایانو جدا ده ولا ان اتبعت او بالفرض والمحال ک تابعداری وکړه یعنی امت تعالی د ما ویلو تعریض ده احوام د خواہشات دا غي من بعد فزدان ما جاءك چراغ تاسرا امت تاسرا من العلم دا علمنا نو انك بشکا تچی امستا اذن پدا وقت کی لمن الظالمین ضرور بے ضرور زیادتی کون کی نوئی
تاسو باسه کوي تاسو بس ظلم کوونکی چې تاسو دا قبله پرېږدئ یو بل طرف ته ځئ. ښه الذین کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی هغوی لره کتاب یعرفونه پیژني د تحویل لره یو معنا کما یعرفون لکه څنګه چې پیژني ابنام زامن د دی وان فریقا نو بېشک یو ډله منهم د دی نه لا یکتمون الحق پټی حق لره وهم یعلمون او حال لا دی چې دی پیژني حقیقت د تحویل. او دویمه معنا الذین یعرفونه دی پیژني هو دی نبی علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دی پیژني څوک زامن خپل. انو د عالم سړي تعبیر ډیر عجیب وي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا د علی کتاب د یهودیانو عالم و بیا وروسته ایمان راړو. نو عبدالله ابن سلام سے راغې او نبی علیہ السلام ته چې یا رسول الله او خلکو ته به وي چې كنت عارفه زه نبی علیہ السلام پیژنم او داسې پیژنم او داسې تصدیق کوم چې زه د خپل زوی هم داسې نه پیژنم. یعنی زه په خپل زوی باندې شک کولی شم چې کیدای شي دا زما زوی نه وي خو په رسول الله باندې زه دا شک نشم کولی چې دا د الله پیغمبر نه دی. وی ولې ځکه چې د نبی علیہ السلام متعلق خبر موږ ته الله را کړی دی. الله راته ویلي چې دا د الله پیغمبر دی. الله یې راته علامات ویلي دي. او زمونږ د بچي خبر دا موږ ته خپلې ښځې را کړي چې دا ستا بچی دی او موږ ته پته نشته. وذلک انی لا ادري ما تفعل النساء او ما ته د دې پته نشته چې ښځې څه کوي. معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پیژندو خی تصدیق کو و عنادن ایمان پہ نہ راڑ. الحق کو تا تعویل د قبله چې دی الحق دا ثابت تے من ربک د جانب درستانہ نو فلا تکونن تمکیگا من الممترین د شک انکو نا تو شک مکوا ولی شک واغ خلق کج لا یعلمونی. ولکل امت ولکل تا تنوین عوضی دے تنوین لکلن کے اے لکل اہل دین د پار د هر یو اهل دین د پار د هر یو قوم وجهتن یو جهت ته یو طرف ته و مولیها دا قوم دا اهل دین ګرځي په طرف دا ایمانه نفستبقوا الخيرات تا سبقتو کوي تیزی کوي په طرف د نیکو کې نیکو طرف ته متوجه شي. پرې دا خبره تا تاسو سلګیا شي وي چې دې طرف ته مسکو دې طرف ته مسکو دا خدا هر چا د پاره خپل خپل جهاد مقرر دی. اصل مقصود دا د الله قربت حاصلول دي. اینما تکونو تخویب ته کم ځای کې چې تاسو یاتی رات البو کې بكم پتا زمانه په قیامت نو قیامت کې نو فیجازیکم جميعا الله وټولو ته جزا ورکی. ان الله بشک الله تعالی چې علی کل شیء پر یو سزمانه قدیر قدرت والا دے. ومن حیث ارجتا چې کم ځای کې تاسو فول وجهک او کم ځای نه چې ودی ته اے نبی علیہ السلام فول وجهک وګرځا مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د بیت الله د خانه کعبه وانه بشکدا تعویل د قبله للحق ضرور به ضرور دا حق دے من ربک مقرر دے جانب درفستانه ومن لا ند الله تعالی بغافل بخبره عما دا غسیز تعملون تاسو کوم عمل کوي. ومن حيث حرجتا او د کم ځای نه چې تو دین فول وجهک وګرځو مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. رونو ګورې دی آیا دی وګورې دی رکوع کې الله تعالی بار بار وی فول وجهک شطر المسجد الحرام فول وجهک شطر المسجد الحرام فول وجهک شطر المسجد الحرام. ولی وجدانا چې اهل کتاب یهودیانو
هغه ډېره لویه پراپیګانډا شروع کړه د رسول الله خلاف چې دا څنګه دین دی کله دی خوا او کله دی خوا و چې د دې پراپیګانډا مضبوطه شوه دی غاړې ته رسول الله تعالی ته په خپل کار مضبوط شه ګوره لوی سړی هغه دی هوښیار سړی هغه دی او د کار سړی هغه دی چې دی د خلکو د پراپیګانډو د وجې خپل کار پرېږدي نه سپي به غابي خو قافله به تېرېږي دا پراپیګانډې چې څوک کوي او دا خبرې کوي د دې مثال په شان د سپوي نو د سپي د غپاري د وجې قافله ودرېږي قافله به نه ودرېږي الله رسول الله ته وایي پیغمبره د دې ما اوره د دې د پراپیګانډو باندې اړو غوږ مګارو تخپل سکوا فول وجهك شطر المسجد الحرام لئلا يكون دا چې پاتې نشي للناس د پار د خلق علیکم پتا باندې حجت اعتراض الا الذين مگر نا کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم دا غینا ان ولی دا ظالمان چې کوم دي دوی ود ځان نه خبرې کوي دی وینا دا خو دې پلار قبله ته ور واوړې دو دا خو د آدم علیه السلام چې کوم قبله وا ابا ابراهیم علیہ السلام هغه ته واړې دو الله تعالی فرمای فلا تخشوم تم یریګه د دینا تم یریګه د دینا واخشونی زمانه یریګه دم ولی واخشونی زمانه یریګه ولی تم او دا سلورم وجد تعویل قبله او زکه می تعویل قبله او کړه پار دی تام کم برابر کم نعمت بل علیکم پتا زمانه پتاویل زرا ان ګور تاسو د اتمام د نعمت جو کنه چې تاسو سل قبلتین شوي ولعلکم د پار تعتدون چې تاسو په هدایت باندې شي په تحویل قبله کې کما ارسلنا ال اتم اتماما لک څنګه ما راولګل پار تام کولو فیکم پتاسو کې رسولا عظیم الشان پیغمبر اوس دین پس اغا فرائض د خاتم النبیین وی منکم د تاسو نه ده انا منکم بشر ده انسان ده او مکی ده تاسو نه عرب ده یتلو الولی علیکم پتاسو مان آیاتنا د منګه نمار د ویل د پیغمبر لومبنه کار دا د قران مجید الفاظ خولي ويذکیکم او تزکیه کوي استاد د باطن د پیران ويعلمكم تعلیم در کوي تاسو الکتاب د قران مجید علما ہوتا والحکمت او حکمت رموز د سلطنت او بادشاہی ويعلمكم تعلیم در کتا ته ما د اغتب لم تکونوا جنوي تاسو تعلمون تاسو نه پوي دی پاغه معنی الله داسې تعلیم درکو داسې علوم درکړل چې تاسو پاغه معنی پوي دی نه انو دیدای کی بریلیان حضرات هغه یو استدلال کوي هغه وایي چې ويعلمكم ما تاسو له پیغمبر د هغه سيزونو علم درکو چې تاسو عالمان نه وي نو دا ما د پاره د علوم عموم دی او تعلیم او تعلم به الکی چې اوله علم وسره په خپل راغلی زده کړی لہذا هغه رسول الله سره د هر څه علم راغلو ځکه امت ته ورکو امت ته ټول ورته ځان لره رسول الله سره د هر څه علم نو علم د ما کان د ما یکون چاله ثابتې رسول الله له ثابتې بده آیات باندې دا غي جواب دار موږ ورته د سوره انعام آیات نمبر 91 پای کې الله فرمای وعلمتم ما لم تعلموا او تعلیم تاسو تعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم تعلیم در کا تاسو ته ما لم تعلموا ما عام دے دا هو الله چې تبع دي کافرانو لم دار س علم ومني او بل اصول سرخسی وی الموصولات لم توزع للعموم بل للعموم والحصوص دا هر ځای کې د پاره د عموم ني بلکې چرته د عموم او چرته د خصوص د پاره وي نو فذكروني الله وي تاسو ما یاد کئ
فذکرونی تاسو ما یاد کئی اذکرکم تاسو ما یاد کئی پطاعات و عبادات و سرا اذکرکم زبا یاد کم تاسو پا نعمت و پا ثواب سرا وشکرولی او شکر بعد زما ولا تکبرون او زما ناشکری مکوئی یا ایوہ الذین وعکسانو آمنو چی تاسو ایمان راوڑے اس پا تحویل قبلے کی دارہ بتم دے پا تحویل قبلے کی مثلا جہاد راوڑے جنگ وشو اسی جنگ وشو دیر حضرات پاگے کی سشو شہیدان شوی دی مسلمانان چی دنو آخپا دی اللہ تعالیٰ ورطا چی دے تو تلقین دے صبر کئی یا ایوہ الذین واکثانو آمنوا تاس ایمان راوڑے استعینو امداد واڑی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بے صبر والصلاة پا صبر سرا والصلاة پا مسرا صبر کا وہی خواہ صبر حفظ النفس تخپل نفس ٹنگو ساتا او صبر جی کم دے علماء فرمائے وہی پا قرآن مجید کی صد پاسا اویا پیرے صبر راغلے دے اور رومی وی ہرگز ندیدم در جہا در صبر چیز خوبتر ما پا دنیا کے وی در صبر نبل بہتر چیز ندلی دلے اوی بکنج صبر نہانند صابران خدا ذرائع حرس حریصہ بکار جا رسید وی صبر کوا لگ دل خدای صدر کی پائدان صابر کا ہیرس مکاوا چاچے ہیرس کڑے دا کارون تو گورا رز دا رز پا قہر کے قارا پا کوئی کے پا کاندہ کے غر کی خواہ صبر دیر لوی چیز دے صبر تاسو ویلی علی الطاعات صبر علی المعصیت او صبر علی الامیان خو یو صبر پی جانی چی بس وی غم شو او تب دے صبر کا انا للہ نا صبر پا درے قسم دے یو صبر علی الطاعات تے ورہ شیطان تا سبق تا نپری دی مستا دی نپری دی دین تلاوت تا دی نپری دی تزان پاگے مانے کلک ساتھ دے شیطان نہ ہو رہے یو صبر دار ہے بل صبر جی کم دے آگا صبر چی دنو عن المعصیت شیطان دل وسوسہ در کے گناہوں کا تزان داغے نہ بند ساتھ او درین صبر دا چی دے نو علی المصیبت تے یو غم در مانی راغ تکلیف پاگے صبر کے نو ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا تاسو مگوائی لمن آغا چاہتا یقتلو چی دیکھ قتل کلیشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کے اموات مڑی نا دیکھ خوب مڑو نہیں کسائر الاموات پشاندم نور مڑو بل احیان بلکہ دی جواندی دی تارو تازہ دی بدنو دا گئی ولیکن لا تجعرون لیکن تاسو شعور نہ لرئی پا حیات پا جواندا گئی مانے اس یو زڑے پا کی شہید شو جی آت کی اللہ جل شانوی تاسو تا مڑ موائے او دے مڑ نہ دے او دے مڑ نہ دے دے جواندے دے دا کی حیات تے او دا کی دا سے حیات تے جو ولیکن لا تشعرون تاسو نہ پوئے گی فلا تشعرون کی دا طول خبر جواب اللہ وی جواند اشتا جواند اشتا وچی جواند اشتا انو لہذا دے چی دینو تاسو پاگئی نہ پوئے گئی ما تاسو تب یو زیب راشی التبا تاسو پوم کم پا دی سوال کئی سوال لا کئی چی دے جو اندے دے انو بیاد شہید دی خزی سارا نکاح سنگا کی گی چی سڑے جو اندے نو دا خزا دا نکاح نوزی نوزی بلغاڑے تا دا پیغمبر بھی سر نکاح بیا کی دیشی اغم حیاتی خو دا پیغمبر دا قبض دروغ نے قبض دروغ دا دی دو طریقی دی
یو د امتی نه کیږي. جواب دا موبایل دلته پروت دی، دا ما اوچت دا قبض تو ٹھیک ده. یو د قبض دا طریقه ده، یو د قبض دا طریقه ده. اے ګورئ قبض تو یدی ما خپل لاس که راغون که چرته اوچت مې که منتقل مې که. لہذا چې کله د پیغمبر متعلق قبض روح راشي، دا د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په حب حیات کې تحقیق تخا چې کله د پیغمبر قبض روح راشي نو د پیغمبر روح د هغه د جسم نه وځي نه، هغه د هغه په جسم کې راغون شي. او کله چې شهید د پاره راځي نو هغه قبض روح شته د هغه نه روح اوچت شي. لہذا چې کله د دا روح اوچت شو او د باندې خو برخو راغې که نه، اوس د سره د بیبي چې کوم د زوجیت هغه تعلق هغه ختم شو. پیغمبر علیہ السلام د هغه روح اوچت شوی نه دی، روح موجود دی، د روح تعلق جسم سره ختم شوی نه دی، صرف راغونډ کړی شوی دی. لہذا التا تعلق ختم شوی نه دی، نو نکاح ماته شوی نه ده. نو د شهید بیبي سره نکاح کیږي او د پیغمبر هغې سره نه کېدو. پوه شوئ. او بل دی دی کې چې دنو بعض خلک هغه وایي یاره دا روح ولا تکلم روح ژوندی دی، څوک وایي جسم مثالی هغه ژوندی دی. وایي الله دې پوه کا لمن یقتل فی سبیل الله، ګولای او توره دا په روح لګي که په جسم لګي؟ الله وایي دا قتلیږي خو دا جسم روح نه قتلیږي او نه جسم مثالی قتلیږي. دا حیات او تر و تازه دا د جسم متعلق وي، دا د بل سره متعلق نه وي. ښه څوک وایي دا صرف برزخي حیات نه، برزخي حیات خو پیرغون له هم شته. ٹھیک شو که نه؟ بس الله ویلی دی چې اوس ما ته پې ډېر څیزونه دي، ما ته پې نه پوهېږو، ما ته به ته انکار کوو. ضرور خو نه چې پارسي تا د ډاکټر وایي ستا د هر انسان په جسم کې وایي شوګر دوره شوګر دی، دوره پکې آیرن دی. انو ته اوس ما ته د جسم کې آیرن خولی شي، اوسپنه پکې راته خولی شي، تماده پکې چینی خولی شي، هسې ته تبدیلی زمانه د هر شی ګران دی. سیخ به د کم ځای نه راغلی خو آیرن به وایي د دې ځای نه راوښکه که نه جسم نه راوښکلی شي. نو ته به د انکار کې، تا د ډاکټر وایي دی کې آیرن شته، ته انکار کې. تا د ډاکټر وایي دی کې شوګر دی، ته انکار کې. دغه رنګې الله موږ ته ویلي، بس الله ویلي دي، نو ضرور ده چې تا ته ښکاري. ښه علا کل حال بل احیا ولکن لا تشعرون ولنبلونکم ضرور بالضرور الله موږ ازمیخ کو په تاسو باندې بشیء په لکوټې غونتې څیز من الخوف د خوف نه، والجوع او د لوږې نه، ونقص من الاموال او کم کېدل د مالونو، والانفس او د نفسونو، والثمرات او د میوونه، وبشر الصابرین الله وی زیر ورکه چاته صبر کوونکو نه، چې څوک صبر کوي هغې تباره زیر دی. عنو والثمرات کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چې دین مراد اولاد دی. اولاد شهید چې مړ شي والی تی نو اولاد ته میوه وي، دا ثمرة القلب دی، دا د زړه میوه ده. ښه الذین کسان اذا اصابتهم هر کله چې ورسېدی ته مصیبت یو مصیبت نو قالو دی وی انا لله بېشکه موږ مخلوق یو د پاره د الله تعالی، و انا بېشکه اعمال زموږ او موږ الیه په طرف د دې الله تعالی راجعون ګرځېدونکي یو. اولئک دا کسان علیهم په دوی باندې صلوات ظاهري رحمتونه دي من ربهم د جانب د رب د هغوی نه، ورحمت او باطني رحمتونه دي. و اولئک دا کسان هم المهتدون هم دی هدایت باندې دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله. وروړو دا چې دی
شاته هم د اهل کتاب سوالونه دا د اهل کتاب سوال نه هغه وای مستادین نه منو استادین سليمان عليه السلام شرک او ته شرک نه کې تادین نه منو استادین د ابراهيم عليه السلام د قبله خلاف ته اوس وای استادین نه منو ولې نه منو ته خلق د شرک نه منع کې او په خپل تاسو شرک کوي او څنګه کوي په صفا او په مروه باندې دو بوتان دا پراتو تا آغا دو بوتانو په یاد کی دا مخکې نه په کافرانو منډه ورسره ووله هم تاسو چې دی مسلمانان هم اکه سعی کوئ نو تاسو هم شرک کوئ الله د هغې جواب راولېږه چې نه ان الصفا بېشکه صفا ډېره چې ده والمروه او مروه ډېره چې ده من شعائر الله دا د شعائر او د اعلام د دین نه ده په میللو سابقو کې د وخت د عاجري بیبینا او دا رستو میں مشرکان بوتان کې خود دا مومنان ته لړه کړل فمن حج البيت پس آغا چا چې حج کو د بیت الله او اعتمر یا عمره وکړ فلا جناح علیه نشته حرج په دمانه ان يطوف چې د طواف کې بهما پمیانځ د دواړو کې ومن تطوع چا چې سوا والو کو په نفلو کې خیرن دا بیت ومن تطوع خیرن او چا چې سوا والو کو په نیکای کې په نفلو کې فإن الله پس بچ الله تعالی شاکر قدردان دے علیم دے پنیتونو باندې دا سپاړې راي مرواړې راي دا خود حاجری بی بی د یاد نه دی بیا د دې دا سعی او دا طواف دا واجب دی چې عمره کې عمره دې وکړه و چکر طوافونه دې وکړل انو بیا به د صفا د مروه چکرې وې و اوس دا واجب ده دا واجب ده دا رکن ده انو فرض ده اوس داسې چلې چې ام المؤمنین د عائشہ رضی الله تعالی عنها دا دومره فقیه و دینه چا تپوس وکړو چې جی دی خو الله وی فلا جناح علیه اس حرج نشته کوي کلاو کوي نه کلاو انو مور د مومنانو عائشہ بي وته چې نه کچاره دا خبره وسنګ توای چې دا لازمه نه ده نو بیا به عبارت دا فلا جناح علیهما الا يطوف بهما دا چې طواف ونکي ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم ان الذين بشکا کسان یکتمون چې دای پټ کړه ما غسیز انزلنا چې موږ نازل کړه دې هغه چې دال په قدر د صفا د مروه باندې چې پای کې وضاحت د تحویل قبله ده او دا اهل کتاب يهوديان دا پټي من البینات د واضح بیان والهدى د هدایتنا من بعد ما بینا پس دا چې من بیان غیت للناس د پار د خلق په کتاب په تورات کې اولئک دا کسان یلعنهم لعنت په د ایمان الله تعالی ويلعنهم لعنت په ایمان الله عین علی لعنت وینکی وګورا چې د الله کتاب او حق دین یو سره پټي او دې انسان باندې د الله د جانب د مؤمنانو د جانب نه لعنت ته د خیر پټي سره د دین علم وزرشته او د حق خبره پټي لعنت نسوق بج الا الذين مگر کسان تابوا چې توبه او باسره دا واصلحوا او د خپل عمل اصلاح وکړه وبینوا او بیان کو هغه سیدی بیان کو چې کوم دی پټ کړو نو فاولائک اتوب علیهم زرد چې تب توبه قبول کوم دا غي و رجوع کوم پاغی معنی وانا التواب او د ډیر توبه قبل انکه ډیر رحم کوونکه بخونکه هم وګوره دې ځای کې یو سره د علم مسله پټي الا الذين تابوا واصلحوا د مولا سړی توبه صرف پدې نه قبليږي چې توبه او باز خپل عمل برابر کینه نه دی بو سره دریم کاروم کوي وبینوا کم حق خبره چې پټه کړې و نو هغه به څه کوي هغه اوس خو وضاحت سره ذکر کوي ښا
وانا التواب الرحیم ان الذين بشکا کسان کفر چې کافران دی و ما تدای مړشو بدی حال کې وهم کفار چې دای کافران نو اولئک دا کسان علیهم اللعنه پدای مان لعنت ته الله تعالی والملائکه د پرتو والناس د خلق اجمعین د ټولو خالدین دی بوصفیا پدی لعنت کې لا يخفف نبشک مول عنهم دا غینا العذاب غضب ولا هم ينظرون او نبدیتا مهلت ور کول شي نبدی رستو کول شي د عذابنا و الہکم معبود تاسو الہ واحد معبود یو دے معبود تاسو دا معبود یو دے کہ اللہ واحد لا شریک ذات دے لا الہ نشتر لائق دے عبادت الا ہو مگر دا اللہ تعالی دے الرحمن دیر مہربانی کو ان کے دے الرحیم دیر بخون کے دے ان فی خلق السماوات اس دلائل ورکی پتوہی و الہکم الہ واحد دعوی کی خدا دا دعوت توحید دا دعوت توحید جی کی خدا نو اس سکی اس سے دے نو اغیمان دلائل وی و ان فی خلق السماوات بے شک پیدائش دا اسمانونو والارض او دزمکی واختلاف اللیل والنہار نو گورا رونو خلق السماوات سماوات جمع دے او الارض دا مفرد دے عن سماوات او بل ځای کې الله تعالی وی و اسمانو دی و مثلهن او په مثل د دې وزمکی دي نظمک هم ودی اسمانونه هم ودی نو زمک واحد ذکر کوي قرآن مجید کې همیشہ او اسمانونه چې دا جمع ذکر کوي دا غي جواب دا دی چې چون کې د زمک جنس یو دی د زمک ټوله د یو جنس ته جوړه اسمانونه د غي جنس یو نه دی مثلا یو د یاقوت دی نو بل د زبر بجد دی نو بل د سپینو زرو دی بل د سرو زرو داسې دا غي جنس جدا دی دا جنس یو دی په منزله د واحد دی نو ځکه چې دنو واحد راړي ول صيغه دوی ودادا چې د زمکی ارض جمع ارضون اغا راضی او آغا سکیل لے او عرب فاسیق عرب جب کے چدن سکیل لفظ نے استعمالی ادرے مدارا پیساغورس لوی سائنسدان تیر دے دا غمانون کی اغای طول بداوی کہ اسمان نشتہ دے دا صرف دا نظر انتہا دا د نظر انتہا لگی نو اتا تا برخکاری اسمان مسمان بر نشتے دے نو اللہ تعالی دا آغا خلق رد پارا قرآن مجید کی ذائع پدایا فرمایا چھے السماوات و تاسو دے یو اسمان نے انکار کو یو نو و اسمان دی تاکید دا پارا واختلاف اللیل والنہار اختلاف دا لیل او دا نہار دلیل انقلابی نگورا شپا ورشی رد راشی رد ورشی شپا راشی کل جی دے نو رز وڑی کل شپا وڑی کل رز یخی کل شپا یخی دا طول اختلافات دی رز شروع شی ما خواب شی لکل شین مالو بدایا فلہو نہایا دا طول دلیل انقلابی دی نبا طول عمر دا سختائی وی نبا طول عمر دا مزی وی نبا طول عمر دا نرمی دا طول انقلابات پا دنیا کے راضی خواہ واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی والفلک او کشتائے اللتی تجری چروانی پی البحر پا بحر کے بما ینفع الناس بما فعمال مانے ینفع الناسا چھ فائدہ ورگئی الناس خلقتا وما آغا انزل اللہ جرالی قدر اللہ تعالی من السماء دا اسمان من مائن دا ابون دا دلیل جویش ورید میس کی دی فاحیا بالارض نو جواندائی کی بھی پاغی سرا الارض ازمکا بعد موتیا پس دا اچیدو دا غینا وبس فی و خوارک پدے کے من کل دابا دا ہر قسم زندہ سر دابا ستوئی ما یدب علی الارض آغا چھ پزمکا معنی گرد رینگ ناشا ستوئی کرا و تصریف الریاح
او اړول راړول د هواګانو والسحاب او د وریاض المسخر المذلل چې تابع دي بین السماء پمیاز د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې لآیات ضرور به ضرور پدې کې نخې دي د وحدانیت د الله تعالی لقوم د پار دا قوم یعقلون چې د عقل لري ومن الناس کبایغ د مشرکانو ذکر کیږي ومن الناس او بعض د خلقنا من آغدی یتعیدو چې د نسل من دون الله سوا د الله تعالی نه انداد شریکان انداد دا د نت جمع ده یحبونهم دی محبت ساتي غی سره دی تعظیم کوي د غی کا حب الله پشان د محبت د تعظیم د مؤمن الله لرا نګورئ رونو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه فرمای وی تعظیم د غیر الله تعظیم د غیر الله پشان د الله دا مفید د شرک ته غیر الله ته بدور درجه نه ورکه او چې د خدای مقام ته ورسه خدای ته په مقابله باندې ودرې علو نه د پکار والذین کذن آمنوا د ایمان راوړل اشد د ډیر سیوا دی حبن په محبت کې لله د فرض الله تعالی ولو ترى ولو يرى الذين انو دا شرطیم دا انو جزای معذوب تی بیا ولو يرى الذين او کچری لیده نو دینا رویت دا قلب مراد دی ولو يرى الذين کچری عقیده وی دا چا دا الذين دا کسانو ظلمو چی ظالمان دی مشرکان دی اس دا آغا وقت یرون العذاب چی دی بوینی آغا سخ غذاب لرا تان پوکی بدیقا ولو یر الذین او کچری اعتقاد و عقیدہ و دا آکسان ظلم چی ظالمان دی اس دا آغا وقت یرون العذاب دی بوینی غذاب لرا یعنی رز دا قیامت دا دی عقیدہ و نو جزائے معذوب تنو ما فعلو الشرکا دی با اللہ سر شرک نو کرے دی با اللہ سر شریک نو گردولی اذ یرون العذاب ان القوة لأن القوة ولی لأن القوة دیکھ یو قرآت ولو ترى الذین او کچرت اوینی ولو ترى کچرت اوینی الذین ظلموا دای مفعول لے الذین کسان ظلموا ظالمان دی اس پاغ وقت یرون العذاب چی وینی باور کول بشی اغیت غذاب نو بیاد دی جزا بلدا لرئیت امرا فزیعا لرئیت امرا عجیبا بیا با دیر سحالت وینی اب دیر تکلیف دے وقت بئی انو یادا سے اذ یرون العذاب آج پا آغا ولو یر او بلا ولو یرا ولو کچری دی عقیدہ وے الذین لا کسانو ظلمو چی ظالمان دی اس باغ ٹیم کے یرون العذاب چی دی بوینی غذاب لر عقیدہ سے وے دائی مبول لے چی لئن القوة ان اللہ دا اس جدا شو لئن القوة للہ جمیعا قوت چکم دے طاقت چکم دے للہ دا پار دا اللہ تعالیٰ نے جمیعاً طول بتمامی ہی یا دا علت تے کچھری دا دی عقیدہ وے دا کسانو چی مشرکان دی دا غذاب دا وقت نو دا دیر بیتر ہوا ولی لئن القوة للہ جمیعا قوت خاص دا پار دا اللہ تعالیٰ نے جمیعاً بتمامی ہی وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللہ تعالیٰ جد شدید العذاب سخ غذاب ورکو ان کے دے اس باڑیم کہ تبرع الذین چویزاری بخکار کی الذین آکسان اتبعو چد دی تابداری شوید من الذین دا کسانونا اتبعو چد دی تابداری کرے دا رونو تو کسان دی کنا یو چدنو لیڈران دی او یو دا تشپان دی زندہ آباد والے دی نو پا قیامت کے با دا سی چلوشی کہ دا لیڈران ندی دا کارکنان چی خدا را ٹینگئی کنا
انو دای با وایي دا دی لیډر د سیب پسې موږ روانو او سیب چې ور مخ کې کنه سیب به ما ته پته نشته د خپل خپلو کې ما دې ته نه دی ویلي دا دې خپل اسې ډولکو غوستي موږ ډولکو پسې براتل ما پسې نه راتل او دا دای به چې خپل ګناونه پسې راتل اب انکار وکي انو دای په خپل مابین کې بسوشي ورآه العذاب او بوینی غذاب لرا وتقطعت او کډ بشي بهم اغانهم دا غینا الاسباب اغه اسباب د محبت په دنیا کې په ګناونو کې شرک په ظلم غړي یوځای آل تب جدا شي وقال الذين هو يا كسان اتبعوا دې تابعداري کړی دا زنده‌باد والدي لو ان لنا کرتن کچری بشک شي موږ د پاره کرتن دوباره تل دنیا ته نفعنا تبرع من بوی زارق کارکم منهم ددینا کما تبرع لکسن کی دیوی زارق کارک لمن نازمنا او دای بوی الله دا کار کنان بی خدای من بیا دنیا ته ولېږي موږ به دې اړو پوزه مچنکو بیا موږ ډیر سم شو مولانا رومي وای حدیث قدسی دغه معنا کوي وای دې الله نه دوباره تللو غواړي نو الله جل شانه وو تو فرمای دیگر از حق چخواهی زندگانی دیگر از حق چخواهی زندگانی کہ قدر ہی قدر ہم میں ندانی نور دا خدای نه جون سره غواړي هغه ما چې لکم جون درکړو تا دا هغه قدردانی وکړه تا هغه جون سنبال کړه چې نور جون غواړي انو د دې هغه ال سبق غلی شيخه كذلكم ذكرن يريهم الله خيب الله تعالى ديت اعمال داغي حسرات افسوس عليهم باغيمانه وما هم ندي بخارجين وتنك من النار دو اورنا دایبا ہمیشہ پس کے پاد کیگی دایبا پا اور کے پاد کیگی خوا اوس یا ایو الذین دارونو اغا ما خوشان خیال نو دا اغا تعذیب الاخلاق تدبیر المنزل او سیاست مدنیه دا آغا مضامین شروع دی اس دا جکم مضامین دی کرنا دا تعذیب دا اخلاق دے خوا او تدبیر دا منزل لے اس یا ایوہ الناس دا طول تمہیدات دی دا پار دا جہاد دا سیاست مدنیه او دا ریاست دا سلولو یا ایوہ الناس و انسانان و جنات کلو خری مما دا آغنا فی الارض جب پزمکا کی دی حلالا حلال خری طیبا پاک خری رونو حلال غیتا ہوئی کہ شریعت دا جانب نہ پائے کی حرمت نویر آغلے او طیب آغتا ہوئی چھ پائے کی دا مخلوق حق نوی لکا مثلا پیشو دا پیشو آنو دا اس کم دینو دا ستا پیشو دا خو حلال دا اللہ دا دی خوراک جائز گرزولے نہ دے شراب دی مثلا استخپل شراب دی بل چانی دی نو دا تا دا پارا حلال ولی نی دی غلا دی نہ کڑے خدای حرام گرزولے دے او طیب مثلا دا بل جامال لے حلال لے خدای حلال گرزولے دے خدا بل حق دے انو آغا چھ دے نو آغا تنشی خوڑے آرام دے در مالے دانا جی تب پردی پٹھی روانے ہوئے دا سکولی غندلی دی اور چھ دان لتی ہو گیڑائے تازہ تیوشو کے نو آغا سکولی در مالے لگی خیری پستشا دی پردائی دی نو حلالا طیبا ولا تتبعوا تابعداری مکوی خطوات الشیطان دا قدم شیطان انو دا شیطان لکم تازو پارا عدو مبین دشمن ظاہر دے انما پتاک در یامرکم دے امر کئی تاوتا بیسوئی پا بدائی سارا والفحشا پا بحیاء کار سارا رونو علماء پا سو پا فحشا کے فرق ذکر کرے وی سو دا آغا گناہ دے چھ دا دے تعلق چھ دا قول سروی خلے سروی او فحشا آغا تکار دے دا آغا گناہ دے چھ دے تعلق فعل سروی عمل سروی دویم سودا آغا گناہ دے چھ دا سڑے پا تنہایا کے کئی دا پٹ کئی زان لے کئی او فحشا دا آغا گناہ دے چھ دا یوازی نکی گی دا بل سر اوزائی کی گی او فحشا آغا گناہ دے چھ دا کل کر کی گی بدے خلق خبری گی
الله وی تاسو د سوء د پښان ځانو ساتي وان تقولوا دا چې تاسو وای علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون چې تاسو عالمان نه پاغه ایمان واذا قيل لمرکل چې ویل دیت اتبعوا تابعداریو کوي ما دا غسید انزل الله جنازل کړه الله تعالی نو قالوا ایدینا بل نتبع من تابعداری کوم ما دا غسید الفینا چې موږ تر علی پاغه ایمان آبانا پلاران خپل وای مفردات امام راغب وای چې د پلاران پس پویدل آبانا مراد علماء انا دي دوی زمونږ مشران مولایانو چې کم تیر شوي دي موږ د هغوی خبره منو موږ ستاسو نه منو الله فرمایي اولو کان آیا نه وه دا خبره اولو کان آبا ایتبعونهم ما لته ویلو دا وو فا ثم په دې معنې امزا راځي نو دی وو نه مخکې عبارت معذوب ته ایتبعونهم آیا دی تابعداري کوي د هغوی ولو کان آبام اگر چې پلاران د هغوی لا یاکلون شیئا غی نه پویدل پس سید معنی ولا یاتدون او ناغی ہدایت منتپ طرف د حق لارے ومثل الذین مثال دا کسانو اے مثال دا داعی دا کسانو کپرو چی کافران دی کافرانو تا آواز ورکی بلی دعوت ورکی کمثل الذی کمثل الراعی الذی پشاند شپن کی آغا دے ینعکو چی دے آواز کئی دی سارو تا بما پاغسید مانے لا یسمعو چی دی ناوری دی نپوئی پاغی مانے الا دعان مگر پا دعان مگر پا بلنا الا دعا الا صوتن مگر پاغا آواز بانے ونداء پا بلنا مانے سم نگورا ساروی تا آواز ورکی خشی خشی وشی و توائی اگا آوری نور دا غیر تو دا پورا خبر رکھے وہی سنڈا تا رباب کا گولینا پہ پوئی گی آپ سے پوئی گی او دک کرانگے دا کافر دے دا کافر دے دبا کاما کلدت اگر توحید خبر رکھے دا پا معذو کے راضی نا وَنِدَا سُمُّن بُكُمُن سُمُّن ہم سُمُّن دی کان دی ہم بُكُمُن دی گنگیان دی دی ڑان دی فهم لا یاکلون بس دی عقل نلری یا ایوہ الذین واکسانو آمنو جتاسو ایمان راڑو کلو خری من طیبات پاک ما آغا رزقناکم چے مارو دی کرے تاسو لرا وشکرو شکر بعد اللہ خاص دا پار دا اللہ تعالی ان کنتم کہ تاسو ایاو خاص دا اللہ تعالی دا پارا تعبدون عبادت کون کی انما پتاقیق سارا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا انما نه ده انما دا کلمه حصر ده دا کلمه حصر ده او د دې معنا با مشرانو داسم کوله خبره بل نه هم دا ٹھیک تا دا د حصر د پار راځي اوس د حصر معنا چې تدې دا کې کنه نو دا داسې راوځي چې آرام کړي الله تعالی دا سلور سیزونه نو حصر شو کنه چې حصر جو معنا د دې دا د دین علاوه نور سیزونه حرام نه دي علاوه په دنیا کې د دین ډېر سیزونه حرام دي نو د دې انما حسته معنا دا علامه رضی رحمت الله علیه کړی دا او علامه رضی وای چې دا انما چې کوم دی نو دا د تحقیق د پار راځي د دې معنا به موږ د حصر د کو د تحقیق وکړو موږ دا قاعده دا استاد امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر سے رحمه الله نا درس کے ماواوری دا املی کتلا انو شیخ صفدر سے رحمت الله علیه چې دا وی بیا ورپسې ما علامه رضی را واغسته او دا البرهان پی اصول القرآن نه دی او دې کې د انما دا قاعده په یو نیمه کرخه کې لیکلې ده سوره کې لیکلې ده یو نیمه کرخه کې او دې لما علامه رضی دا سوره چې تاسو دا قرآن مجید د دومره دوه غړ غړ جلدونه دي بیروت والا او د دې حواله را خپل د پاره ما د ان باس کې وکړه نه ملاوي د انما باس کې مې وکړه پای کې نه ملاوي دو بیا مې لکه د تلاوت علامه رضی شروع کړه یره یو 15 ورځې به ما علامه رضی د سر نه
په تلاوت کتلی نو بیا مې پکې دا قاعده راوباسلې صرف یو نه خلقه کله کله سړی تصنیف راوالی داسې وایړې راواړې هغه ته پته نه لګي دې باندې سړي څومره قرآن کړی خو دا د دې د علامه رضی دا قاعده نه ده او دې سره د قرآن مجید په سونو آیاتونو هغه اشکالات ختم شوي دي او یو د هغې نه دا آیات دی انما دا کلمه خسر دی خو معنا به څه کوو کا معنا به حالانکه دې نقطو د قرآن کو تعالی لاندې دیږي کلمه ان برای خسر است چې برای خسر است نو دې به خسر معنا کې نو چې د خسر معنا وکړه غلطه شوه تو نور چیز به هغې نه حسر خو معنا دار چې بس خبر هم دې کې راغونډه ده بل څه شی نشته دی الله فرمای انما پتاګذر حرم حرام کړی الله تعالی علیکم پتا زمانه المیتۃ مردار خوري والدم او وینه بيدون کی رونو دم مسفوحه ډیر خلک نه پوهیږي خصوصا د قربانه رز باندې که تاسو کتلی کنه انو خلکو دا اورېدلي و یاره قربان د اختر روجه به په قربانه ماته نو بعضې سړی داسې تړیا غوندي نو هغه نه صبر نه کېږي دا چې چاړه څنګه راکاږي نو یې هغه وینه والي هغه په ژبه باندې راکاږي حالانکې دا وینه حرامه ده دا مې مسفوخه ګڼه چاړه پې راکله وبهېدلې دا خو حرامه وینه ده ته حرامه وینه باندې روجه ماته وما هو الا هغه چې واغستی چې په هغې باندې نوم آواز وکړی شي په هغې باندې لغیر الله د پار د غیر الله نو ګوره یو څاروی دی هغې باندې آواز پورته کړي د پاره څه د غیر الله د غیر الله په نوم باندې نظر کړي څاروی دی هغه حلالوي چې حلالوي یې انا وایي دا زه د پلانکي په نوم باندې حلالوم د پیر صاحب په نوم باندې حلالوم او د هغه په نوم یې ورکوي دا زیارتونه نه دا زیارتونه او دې کې خوراک نه کول پکارو له ډېرو خلکو ته خصوصا په پنجاب کې هلته هغوی ته خو پته نه جهالت ډېر داسې چې هغوی دا صدقې وغیره کوي دا د بابا په نوم کوي ګوره یو صدقه داسې کوي صدقه یې پخه کړه صدقه الله لکم خدای ته یې پلانکي ته ثواب ورسې دا خو ټیک ته دې کې مسله نشته دې باندې خبره نه کوي خبره دا ده چې تی اوچته کړي او د غیر الله په نوم یې څه کړي ورکړي دا غلطه ده ښه انو وما هو الا لغیر الله او دې کې نور بابا جی رحمت الله علیه او تحقیق ته چې نظر کې د پاره غیر الله بل استقبالیه دا ده هغه ټایم به دا عرف دا عرف جو سړی به راتو نو د هغه په خپو کې به څاروي حلالول دا د هغه دپاره او دریم عشقیه یو معشوقه وه دوه عاشقانو یو وی زمانه بل وی زمانه بس هغه یې به ولګېدل د معشوقي په نوم به څاروي څه کول حلالول به او چې چا به ډېر حلال کړل هغه به د هغه وه نو دا ټول د غیر الله طریقې دي ښه فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو محتاج شو هغې ته غیر باعن خیال کوئ غیر باعن نوی دې مزې اغوستونکې ولا عادن او نه تجاوز کوي په خوراک کې د حد نه سیوا خوړونکې نو فلا اسم علیه نشته په هغه باندې څه ګناه معصوم هغه څوک چې مجبوره کړی جو محتاج شو دې ته دې حرام ہوتا ته یو ځای ته لاړې په ځنګل کې روانې هېڅ شی نشته دی هلته یو تازه خره پرته ده مردار اوس تا هغه خورې ژوند بچ کې که نه انو غیر باین دا نه ته به هلته اوس دوره خورې چې ستا ژوند پې بچ شي دا نه چې ته وایې راړه وې پتون تی کټ کوي هله کړی سور کوي اور ورته ورته کوي چې تکي تی وکړو نه لذت به نه لې صرف ځان به بچ کې
ولا عاد نه تجاوز کوون کې د حد نه ستا په دو نوړو باندې کار کیږي ته په دو نوړو باندې بچ کیږي نو ته به درېمه نوړای نه خورې پوه شوې دا معنا څوک کوي دا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوي امام شافعی رحمت الله علیه سوی غیر باغین چې نیوی دے باغی د حکمران نه نیوی دے نافرمان د حکمران نه ولا عادل او نیوی دے زیاته کوونکې په خپل ملګری باندې هغه بیا دا وایي نیوی دے عادل ډاکه کوونکې نو ګوره یو سړی دی د حکمران نه باعی دی نو یې کده امام شافعی دی رحمت الله علیه مسلک دار کته یو ځای ته ورغه او دې مړیږي ومه نو د لپاره مردار خوړل جایز نه ده پوهیږي ولا عادل او نه دې څه کوي د تجاوز کوي په خپل ملګري باندې چې ملګري نه سیوا خوري نو دې سړي ته پارم جایز نه ده ٹھیک شو فلا اسم علیه ان الله بشک الله تعالی چې غفور ډیر بخون کې رحیم مهربان دی مستحویب وغری ورکه ان الذين بشکا کسان یکتمون چې دی پټي ما اغثید لرا انزل الله چې نازل کړ الله تعالی په تورات کې د تعریف د ناد رسول الله را من الكتاب د کتاب نو یشترون دی علی بی پاغه سرا ثمنن قلیلا عوض لګ رشوت نو مارته ویل ورونو دا قلیل په نسبت د آخرت سره ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمه الله و فرمایل و یو لیوانه نو چاته تاسو کو وی د طالب کی صوبو کی وبدي وی لیوانی ورته وی چې بوکا بویا بوکا کله طالب عمر بوکای نو بیا پکې یو بوکا وبدي او کله طالب په نیمه بوکای بیا پکې دو دي پوه شئ انو ډاکټر صاحب وایي چې کلیل بویا دا کلیل له چا کلیل له دا د الله کلیل له دا نه چې ډېرې پیسې والا نو هغه جایز دي او لږې پیسې ناجایز دي بلکې یشترون به ثمنا قلیلا دا د الله کلیل له د الله په نید باندې ټوله دنیا د مچ وزر عمر هم نه ده انو اولئک دا کسان ما یاکلون دینا چې پی بطون په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله خبر بونی کی دای سره الله تعالی نرم خبر حساب کتاب خو بو سره کیږي یوم القیامت پر از قیامت ولا یزکیهم او نه تزکیو کی دا غي ولهم د پار دا غي غضب علیم غضب درناک ته اولئک الذین الله اذا کثر اشتروا الضلاله دی اغست د گمراهی نمات التویل او طول الضلالت بالهدى فبدل هدایت لسانی سرا والعذاب او غضب لرا بالمغفرة او اسباب د غضب لرا بالمغفرة فبدل مغفرت کی فما اصبرهم فاستعجب دے اللہ تعجب دے علی النار پا اور د دیبارے پس صبر کون پس تعجب دے پس صبر د دی علی النار پا اور مانے دی سنگا غاویر دی دی سنگا دان اور تیار ساتل دے ذالک اللہ ویدہ پین اللہ پساب دی اللہ تعالیٰ چھے نزل الكتاب نازلی کتاب لرا بالحق پا دلیل حق سرا وَإِنَّ نبی چکا کسان اختلفو کہ اختلاف کرے فی الکتاب پا کتاب کے لفی شقاق بعید دی پا بدبختائی لرکی دی لیس البر ندنی کی انتولو تاجتاسو اگردوئی اجوکم مخنستاسو قبل المشرق پا طرف دا مشرق چھ قبلہ دا نصاراو دا والمعرب پا طرف دا معرب قبلہ دا یہودو دا ولیکن البر لیکن برنی کی چھ دا من آمن باللہ آغا سوکتا چھ ایمان راڑا پا اللہ بانے اس برا رونو ولیکن البر دا بر چھ دے کہنا دا وصف دا سیغہ دا صفت تا وہ اغلتا من ذات تے او دا عروپ مشبہ بالفعل کداوی کد دی اسم یا مبتداوی او بل خبر وی نو دا اسم معنی دا خبر حمل کی او دلتا البر دا وصف تے او پا وصف معنی من ذات دا حمل ٹھیکو ندا
لہذا دغه توجیه پکار ده. نو کشاف توجیه کوي چې ولکن البر بر من آمن، ولکن البر بر من آمن. نیکی چې دا نیکی دا هغه چا د چا ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. او دویمه توجیه دا ده چې ولکن البر ولکن صاحب البر، لیکن صاحب د بر او د نیکای من هغه څوک دی چې ایمان راوړه په الله تعالی باندې، والیوم الاخر پر از د آخرت باندې، والملائکه او فرښتو باندې، والکتاب الف لام د پاره د جنس ته په کتابونو باندې، والنبیین او په انبیاء کرامو باندې، وآت المال او ورکی مال لرا علی حبه په محبت د الله تعالی کې. دا نه چې مال ورکی او نور مقاصدی ریا د پاره نه دې سره ورکی الله چې الله راضي شي. یو معنا علی حبی سره د محبت د دې مال نه، دا نه چې مال سره ګوره مینه ني ولې ني. یو انسان یو مال را جمع کړی، یو مال ګټلی، یا سره د انسان مینه، خو سره د دې نه دغه محبوب مال څه کوي ته الله په لاره کې خرچ کوي. رومی وی ہر چداری سرف کندر رائے او، ہر چداری سرف کندر رائے او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. ہر آغا جتا سر دی آغا دا خدای پلارا کے سکا ورکا، او آغا پوری بتا تا کامل نیکی نہ ملاوی گی چی سو پوری تاقبل محبوب مالا او دا اللہ نوال کرنی. ورونو تاو دا پتشتے د دې عالمانو د دې طالبانو د دې دومره لوی فضیلت ولې دی؟ تاسو ته دې پته ده ولې وایي چې عالم سړی هغه د الله تعالی د حشر په میدان کې وایي چې د قیامت د حشر د میدان کې ستا څومره شاګردان دي او ته د هغوی نه راضي، هغوی ځان سره اوچت کو جنت ته بوځه. امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته تیریږي او کوم نیکان امتیانی، نبی علیہ السلام با د حوض کوثر جامونه غیله ورکي. او چې کله عالم راشي نو عالم ته به جام ورکي، جام به نه ورکي. رسول الله بوته ودرېږه، نبی علیہ السلام با په خپل لب مبارک باندې اوبه راوالي او عالم ته خپل لب مبارک ونیسي او عالم ته چې د دین اوبه وڅښه. یو عالم چې په علم عملی الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي، لوی مقام دی. خو دا ولې دی؟ د هغې غټه وجرونو دا ده چې کریم زندگی چې کموي، قیمتي زندگی، او دا د انسان د ځوانۍ دا زندگی. نو چې یو سړی علم کوي لکه دې وخت کې والا، د هر زمانې د حالت ته چې دې وخت کې والا اوس اولا کې الله طالب موږ داخلو چې کم از کم لسمې کړي یا اتم کړي، نو اته کاله دا والا او که نصري پرېپ وسره نو لسې کا، او دې غاړې ته اته کاله د علم وکړي، که یو کال دې تکمیل وکړي نو 9 شي، نو چې 2 کاله تخصص وکړي نو 11 شي. 11 کاله د ځوانۍ قیمتي ژوند دا دې سره ورکړي، دا د سحر نه د ماسخوتن ټول عمر دا د وقف کړي. ولې تاسو ځان له مال نشئ ګټلی؟ مفتی صاحب رحمت الله علیه وایي فرمایل ولې موږ د هندوانو نه هم د لګانې وایي هغوی ځان له ګټه کولی چې موږ نشو کولی، موږ به دومره وګټو چې دومره باټو ګټلی نه شي. خو دې طالبانو دی خپل هغه هر څه پرېښودي، خپل خواهشات هغې پرېښودي او خپله زندګي دا یې څه له ورکړي؟ دا یې علم ته وقف کړي، دا یې د دین خدمت ته وقف کړي او د ژوند هغه قیمتي لمحات خلق بار ملکونو ته ورشي. ما ته پرونه چې دنو ما ځالته جمعې مونځ کوم نه، یو مشر دی هغه ما پسې مستقل هلته مونځ ته راځي، نو د هغه راته ویې یاره زما کور والا درته څه وایي، وایي ډېره خفه ده. هغې راته ویې یاره وایي بچې زما وایي 15 کاله وشو، بچې مې تللی دی بار ملک ته د انګریزانو دې ملک ته، او لا د کاغذونو څه سسټم یې نه کېږي،
وای خصوصي دعا ورته وکړه چې راشي. نو ګوره الله دې راولي خدا 15 کاله دا هغه څه له ورکړل دا دنیا ګټلو نه ورکړل. نو خلک دنیا ګټي او دې طالبانو خپل دا ژوند څه له ورکړی ولې د دې عیش عشرت خو ني بس څه کوي دې د وجه الله ولا لوی مقام ورکړی دی. ښه دا کم ځای نه لاړه خبره دا چې دی نو ښه آت المال علی حبه په محبت د دغه مال کې نو چې دا نه الله په لاره کې به مال ورکوي مال سره به مینه ني وایي دا زمونږ دا خلک دی کمه صدقه کوي وخه پرته نه چې پیشو راشي وی تختی ته وایي د خدای په نوم دي شي دا ښکلې صدقه ده. یا عاجز بخپل خپې ځوانډي قبر ته او مجال له څلورني د خدای په نوم ورکي بچو ته وایي بچې چې مړ شم بیا دغه ځمکه کې جومات جوړ کړئ چې مړ شي خپله به ورکولې که نه به وینګې سره ورکوي خپله یې نه ورکولې خپله یې اړه نه کېده بیا وارثان څه کوي په چا باندې. علا کل حال مقصد دا دی رونو دا هر څه پاتې دي خو او د هر انسان دام یاد ساتئ د هر انسان ته الله دا توفیق نه ورکوي او نه د هر انسان مال الله تعالی په دین کې کم دی. او داسې خلک دي چې په یو مجلس کې دی راته خبره کوله یو تانې راته یاد کو وایي چې دی نو په یو شپه باندې په دې ډموانو په دغه باندې په زرګونو په لکونو روپۍ نوستې او بیا ولې یو سړی غریب راغی نو هغه له 1500 روپۍ نه ورکولې. نو ګوره داسې بدبخته شته دا د هر چا پیسې الله په نیکای په دین کې نه لګوي ښه او دا د هغه انسان لګوي چې الله تعالی ورته قبولیت ورکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته قبولیت راکړي. الله دې زموږ تاسو جانونه او مالونه او دا هر څه د خدای د خپل دین د خدمت او د تقویت ذریعہ وګرځي. ښه علی حب ذوی القربى والیتام یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل وابن السبیل څه معنا وکړو د لارې زوی رونه یاد ساتئ دا ابن او اب دا قاعده ده ابن اب اخ وغیره کله چې د دې اضافت غیر ذوی الکول ته وشي څه ته وشي داسې څیز ته وشي چې هغه غیر ذوی الکولي نو بیا به د دې معنا واله کېږي زو به کېږي. ښه ابن السبیل لارې واله څوک مسافري. ښه والسائلین او سوال کوونکي سائل ته ورکوي وفي الرقاب اف آزادولو د مرۍ کې په آزادولو د مرۍ کې واقام الصلاة دی مسکاوي وات الزکات زکات ورکوي والموفون وفا کوونکي بعهد په وعدو د دوی سره اذا عاهدوا هر کله چې هغوی وعدې وکړي والصابرین او صبر کوونکي عن دا الصابرین فی الباسا دا چې د نورونو منصوب دی نو یا دا منصوب علی شریطه التفسیر دی مخې ته څه شی نشته دی دا منصوب دی دا منصوب علی شریطه التفسیر دی. یا امدح الصابرین او زه تعریف کوم الله وی دا هغه صبر کوونکو په الباسای په شدت د فقر کې والضراء په تکلیف د بدن کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین دا کسان چې صدقو رښتونی دي و اولئک دا کسان هم المتقون هم دی فرهزګار دي. یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو دا امور انتظامیه شروع شو خد نظام د پاره یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړل دي کتب علیکم القصاص پرز کړه شه پتا زمانه لازم ده پتا زمانه القصاص قصاص بدلا غسل فی قتل دا جمع د قتیل په معنا د مقتول سره هغه مقتولانو کې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى علی کتاب ورونو دا کار کو عربو کې دا ظلم چلی دو یو به اوچت خاندان قبیله و یو به کته قبیله و داسې چل به وشو چې د اوچت خاندان سړی نه دی او دی به ووجه که نه نو دې دا اړتا د کته خاندان نه به پکې دوه کسان وجل که د هغه یو غلام به راپاڅېده او د دې دا یو حر به قتل کو نو هغه به وي د ده په بدل کې به هلته دوه قتله
دو به قتلول پوه شوي نو الله دا غي جواب راولېږي چې نه فی القتل الحر بالحر آزاد یو آزاد سړی دا به قتلول شي بالحر په بدل د یو آزاد سړی کې والعبد او یو غلام بنده چې دی بالعبد دا به قتلول شي په بدل د یو غلام کې والانثى او ښځه چې دا به قتلول شي بالانثى پس کې قصاص به اخیستی شي د دې نه څه شی فمن عفي هلته یو بل آیات راځي او چې هغه آیات بیا به دا دواړه یو ځای کوو فمن عفي هغه چاته چې بخښنه وکړه شو هغه ته من اخیه ضرور د هغه د جانب نه شیون داسې د فاتباع د تابعداري کې بالمعروف په معروفه طریقه باندې و اداء ادا دي کې الی هغه ته به احسان په ښه طریقه باندې رونو دا د اهل سنت والجماعت دلیل دی چې ګوره دا غي دی وای خوارجو معتدله هغه وای چې په کبیره باندې انسان د اسلام نه شي خارج شي موږ نه خارج کیږي دلیل دار کړه چې او سړی قتل وکړو ګناه ته وشو خدا اگر نو مقتول احسان هغه معاف کو چې معاف کو نو دې دیت ورکی و ادا دي کې الیه دی وارثان ہوتا به احسان په خط طریقه باندې ذالک دا اسانی من ربکم د جانب درفستاسنا ورحمت دا رحمت ته فمن اعتدى پس چاچ تجاوز کو زیاته کو بعد ذالک پس د دینا فلهو د پار غضب علیم غضب درناک په آخرت کې ضرور زیاته د طرفینو نکی د قاتل د طرف نه زیاته دای اول روغا وارثان نه کوي دی وته مینتونه کوي هغه روغه ته تیار شو چې روغه ته تیار شو هغه وي په دوره پیسو بروغه کو په دوره دیت راکا اوس دا قاتل څه کوي د دیت کې ټال پټول کوي نه ور کوي دا چې دا قاتل د طرف نه زیاته دي د مقتولانو د طرف نه اعتدا صدا هغه دا چې روغه وکي پیسې والی او پس دروغه نه سړی سکی وجو دا څه خلکو مشتا دا د مقتولانو نه اعتدا ده ولکم فی القصاص او تاسو د پاره چې په قصاص حیات یو عظیم شان ژوند ده لوی ژوند ده یا اول الالباب اولی چې کوم دی دا د زو جمع من غیر لفظه دی ای خاوندانو د عقل لعلکم د پاره تتقون چې تاسو څه شئ تاسو چې دی انو ویریږئ د الله تعالی نه تاسو پرهیزګاري وکئ رونو ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب پدې کې حیات ته چا د پاره ټول عالم د پاره چا د پاره د مقتول د وارثانو د پاره چا د پاره د قاتل د پاره په قصاص کې دومره خیرونه دي او چې دا د انګریز په نظام کې نشته خو دې ځای کې زاغه ویلې نشم دا دې آیات باندې روح مختصر المعانی ډېر ښایسته بحث شوی دی دا داسې چل ګوره چې سړی ته قصاص کې قاتل دی وی پټ کمره کې پانسی کا پټ کمره کې د پانسی کې د هغې نه نور عوام سے عبرت نه علي او چې کله ته د قصاص کل عام کې نو ډاکټر صاحب رحمه الله ایوه فرمایل هلته عربو کې به قصاص عام مخکې خو ډېر مضبوط نظام او اوس کمزوري پکې راغله خو معامله به یې کوم نو ډاکټر صاحب به وي چې خلک به راجم او هغه قصاص میدان ته به لاړ ستا په مخ کې به سړی قصاص کې په توره به وو او یو هفته دوه هفتې خو بس دا زړه ته سمه ډوډۍ وایي نه کېده و هغه به دومره د انسان په اعصابو باندې پروت و نو بیا یو سړی یا غلا یې کړي لاس ته کټ کړي نو بیا چې سړی غلا کوي نو اول به خپل لاس ته نیغ نیغ ګوري کاسې نه راټینګ شوم نو څه کېږي لاس به مې چې دنه پکې سي که ما داسې قتل وکړه زه به پکې قتلېږم دا زموږ دې نظام کې دا خلک ولې قتلونه ډېر کوي د هغې مرکزي وجه هم دا ده چې دلته مجرم ته سزا نه ملاویږي بلکې دې معاشره کې خو مجرم ته سزا نه مجرم ته خلک قدر ډېر ورکوي ګوره چې کوم سړی قاتلي که نه
دی چې کساب له ورشي نو کساب ولا خپلې غوښه ورکوي، ډاکټر چې ولا ورشي نو هغه ولا بې نمبره کار کوي. او موږ تاسو ته چې راشي موږ ولا هم ښه غاړه ورکړو. نو چې په کومه معاشره کې انسان ته په قدر په ګناه باندې او په قتل باندې قدرداني میلاویږي، نو په هغه معاشره کې به د ګناهونو ریشو کمیږي که اوچتېږي. دا خو چې د ده اوسله شکري کېده چې خلکو در سوشل بایکاټ کو، بیا ورته کتلي چې بیا چا جرم کړی، اوس خو د هغه امداد کېږي. نو الله وایي قصاص والی ګوره. نو خلکو دپاره پکې فایده، د وارثانو د مقتول چې دا سړی دی ته لرې کړو، پلار یې وله ووجو، نو هغه وله زامن هم نه پرېږدي. نو چې تا صحیح قصاص واغسته نو زامنو ته سکون سره ژوند میلاو شو. دریم د قاتل نه دی، د قاتل د ده پکې هم لوی خیر دی. که لړ پکې توبه یې سي آخرت هم صفا، او که نه دغسې مثلا دی راړ او خانه دته یې توره ونیسله، دته یې توره ونیسله، د مقتولو 15 وارثانو 4 وی زموږ د پلار په بدل کې دی قتل کوي، خو د یو وی چې نه یاره بس زموږ پلار خو هسې لړ پرېږدئ ښه سړی دی دی معاف کوي. نو که پس 15 کې یو تن ووی چې دی معاف دی نو قصاص ختم، اوس به خبره دیت ته راشي. اوس دا الګېږي چې هغه په میدان کې موجود دی، رحم یې پرې راشي که نه. چې کله ته یې پټه کمره کې دغه کې پانسي کې نو هغه باندې د رحم څه سوال پیدا کېږي، یو سوال نه پیدا کېږي. حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون کتب علیکم مقرر کړی شوی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم یو ستاسو ته الموت امارات د مرګ دی وایي زه مړېږم، ان ترک خیرا که چېرې دی پرېږدي مال لره نو الوصیتو دی به وصیت کوي، دی به څه کوي؟ دی به وصیت کوي للوالدین د پاره د والدین والاقربین او د پاره د رشتہ دارانو بالمعروف په معروفه طریقه باندې حق ثابت دی علی المتقین په پرهیزګارو باندې. رونو دا حق ثابت دی کې یو مسله لفظي ده، دا کتبه د مذکر صیغه ده، الوصیت دا فاعل دا مؤنث دی، ٹھیک تا هغه فعل دا نائب فاعل شو. نو مذکر دا مؤنث صیغه د مؤنث په کار وا. نو دا غي جواب دار چې دا الوصیت کی عیسی، الوصیت کی کوم عیسی ده کنه نو دا هغه فاعل ده دی. دوی مدار چې دا الوصیت دا چې دنو مصدر ده، او المصدر کالمحنث قد یذکر وقد یؤنث، مصدر کې ډېر لوی کلاوالی دی، جمع هم استعمالیږي، واحد هم استعمالیږي، مذکر هم استعمالیږي، مؤنث هم استعمالیږي. او درېیمه داره چې دلته چې کومه دی نو دا الوصیت مؤنث غیر حقیقي دی. نو چې کله د فاعل او د فعل په میانس کې فاصله راشي او فاعل غیر حقیقي وي نو بیا مذکر او مؤنث راړل یو برابر. دویمه دا ده چې دا د هغه آیاتونو نه دی چې کوم آیاتونه شاه صاحب منسوخ منلی دي او حضراتو یې جواب کړی دی. او منسوخ ولې دی؟ دا پس منسوخ دی چې لا وصیت للوارث، وصیت د پاره وارث د پاره وصیت نشته، هغه شریعت مقرر کړی دی. دا چې دی نو دا منسوخ دی په یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین باندې. ٹھیک شو؟ اوس زمونږ شیوخ حضرات وایي چې نه دا منسوخ نه دی، او منسوخ ما ته ویلو د ناسخ منسوخ باس کې چې د دې مطلب دا دی چې لکه یو آیات بالکل معمول بهانی او د امام انقلاب حضرت مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه هغه واقعه ته ما ویلو د هندو مسلمان شوی، د مور بوډای و هندو او کافر و. نو دې یو ځل ډیر زیات بیمار شو، چې یو ځل ډیر زیات بیمار شو نو دا وی چې یاره بس ما دا غړله چې زه روان یم. نو ما وی چې که زه مړ شم زما د مور بوډای ده د دې به خیال څوک ساتي او دې سره خو زه شته هم نه. نو ما
خپل ملګرو ته دا وی چې لکه قسم مړ شم کنه نو زما دا مور چې کومه ده دا عاجزه بوډای ده نو زما دا مال نه دی دا به تاسو دی له ورکوئ ښه اوس خپل مور د پاره وصیت وکړه کنه ویک اوس سیندی سے بیا د دې نه پس الله ول سیادت ورکړه نو سیندی سے بیا فرمایل چې په دې آیات باندې زه دغه ټیم پوه شم په ما باندې دا په خپله ذاتي طور راغله نو ما خپل مور له څه وکړو وصیت وکړو نو اذا الوصیت للوالدین مور او پلار دپاره نو للوالدین الکافرین لاندې ورته لیکلي دي که نه چې کافران مور او پلار نو هغوی له وصیت کې والاقربین الکافرین یو معنی دویمه معنی پکې دا هم کړي چې کتب علیکم اذا خرجتم ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف قانون شرعی سره یو سړی عالم دی مړیږي او د رشتہ داران وارثان ټول لم یبوج دي دی ورته وایي هلکه هسې نه چې تاسو هر څه په یرغب باندې ووایي دا زموږ دا خلک نه دي دا ټول لم یبوج دي ولې لم یبوج دي زموږ په هلاکه باندې چرته په زرو خلکو کې به یو سړی چې هغه مړ شي او د هغه نه پس د هغه میراث چې دی نو په صحیح شرعي طریقه باندې څه شي تقسیم شي تقسیم مقسیم نشته دی بس جس کی لاٹھی اس کی بینس چې کم یو به قابض دی د کم یو مانیټري مضبوطه ده هغې سیسټم چلی دا ټول حرام دي ګوره ښه دا زموږ چې دا دلته کوم دا اتفاق دی ته نه وایي دا اتفاق نه ده حرامخوري ده خو دا خلک به دې پوهېږي نه نه چې یو سړی مړ شو او د هغه چاته وارثان پاتې شو نو ټولې خبرې وروستو دي اول دا مال ولا تقسیم کوي ٹھیک ده که نه نو که تاسو کتلي مثلا یو سړي پلار مړ شو او د هغې چې دی نو 5 رونه دي 6 رونه دي 3 رونه دي مشر پکې مضبوط دی هغه ټول سیسټم هغه چلی او بیا خصوصا چې نابالغ یې پای کې خو بیا ډېره غټه مسله ده داسې بینک بیلنس یې پاتې شي اکاؤنټ یې پاتې شي هغه هم ټول دقه څیز دي دا بالکل ناجایزه ده هر دا شریعت هر یو سړي ته خپله خپله حصه ورکړه دا وله څوک ورکوي نه دا وله شریعت ورکړی شریعت ورکړی خود او بیا الکان بیا چې صحیح که نه په هغې کوم مصیبت دا دی چې زمونږ خلک صرف او صرف د ځمکې حقدار دا سړی بولي او الک بولي زوی بولي لوره خوره برای نام دی منی ولکه ورکوي ولې حصه نه نو دا چې کم پیداوار راځي دا خو د خور په حصه کې راځي په دې خو هغه ګناهګاري که اجازت یې درته وي نو ته چې مونځ او دسکې صدقې کوې نو د هغې ته ثواب ځي مطلب پوه شوې دا د هغې صدقه ده ښه فمن بدلو بالمعروف حق صلی فمن بدلو پس چا چې بدل که دې وصیت لره من بعد ما سمعو په چې واورېده دا غنن فإنما اسمه گناہ دا علی الذین فآکسمان دی یبدلون چھ بدل کا غیلرا ان اللہ بجک اللہ تعالی سمیع اوریدن کرے علیم عالم دے یو سڑی صحیح وصیتو کو او بل سڑے دا دروغ راشی اگوی لکا گورے کاکا دا ویلیو کاکا دا وصیت کرو چھ پلان کلے با یو تیلے نوار کوئی دا ذات نوئی او یا چھ دے فمن حاب بس آغسو کی یریگ من موسین دا وصیت کا ان کے نا جنفن دا سنا دا میلان نا میلان دائی چی یو نا اڑخی نو اغلا دیر ورکی دا یو نا اڑخی نو اغلا کم خنی نو اغلا کم ورکی نو ورکی او اسمن یاد ظلم نا یا سچل کئی یا ظلم اسمن گناہ کئی یا دے مڑی گی نا دے وہ یا لکا دا مڑی گا ما دا غلطا با یو سانیما جوڑ کئی غیو غٹ ٹی وی برانے جی خلق و تناس دی زا غی بے گوری دا گناہ وصیت یو کو انو دا چې چاته وصیت وکړو نو د څوک فاصله بینهم د اصلاح کو په ما بین دا کې فلا اسماله اس ګناه نشته هغه ورته وی سنې ما جوړ کې دی لالا وی چې بس عمر مې اسه داسې تیر شوی دی زما په دې درېمه حصہ کې تاسو چې دی نو یو جماعت جوړ کړي یو نیک کار وکړي
یو فلاحي کار وکړي اگر هغه وصیت ولا سکه بدل کنو دا ټیک تخا ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کے رحیم مہربان نے یا ایو الذین ازدا وردنا مخی حلال مال ولا را یادو کنا اس وجه دے انو روجہ خی مکویات د جہاد ذکر کئی یا ایو الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوړل کتب علیکم پرس کړی پتا زمانی الصیام روجہ کما کتب لک څنګه پرس کړی شوی دا علی الذین پاکسانو باندې من قبلکم چې مخکستاسو ندی لعلکم د پار دی تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو د ګناہونو نه ځان بچ کئ ایام معدودات ایاما دا رضی دی معدودات د شمیر یو سو اس پدې باندې ایام معدودات باندې یو اعتراض دی چې دا جمع قلت دی او د جمع قلت تعداد دا لس راځي دې د وجه منکرین حدیث کہ کم خالق دا پرویزیان دی انکار حدیث کی اگر وہی رمضان صرف لس رضی دی اگر وہی روجے پکال کی لس رضی دی وہ داغی جواب دارے یو خو جمع قلت دی دا کہ معنی دا جمع کسرت تے او دا چاویلی منگ نو علامہ رضی دا دا نحو لوی امام دے پاکیدہ کی دا شیعہ دے او دا نحو مضبوط امام دے دا اگر امام ہوئی چې جمع قلت ډیر ځایونه کې په معنا د جمع کثرت راځي او یو ځای ته دا دی دویمه دا ده چې په هغې باندې لوی دلیل شاته الله فمن شهد منکم الشهر شهر ویلې پوره میاشت ویلې د الله بنده وایا نو فمن کان ایام فمن کان پس هغه څوک چې منکم د تاسو نه مریض دی بیمار دی داسې بیمار دی او کدے روجہ نہیں سی کنا دے بیماری سے کی گی سیوا کی گی او یا دے مری گی او علا سفر یا پا سفر مانی فعدت اندمالش بیر دے من ایام اخر درد نورنا بعد خلق رونو یو خبر کو یاد ساتھی دا نفسانیت دور دے بعد خلق نے دی رجول بلا بانی جوڑی بلا بانی جوڑی ایس بیماری پکینی دا معمولی ټوخه او وجود کو کېدل او دا دوره خو روجه دی په ګرما کې تګ کېږي باوم اوګه کېږي باوم معمولی درد بدرمانه مرাজি دای سګي دایش نایا دی او روجهونی سکا الواس بخین نه پد دا وجود درونی خصوصا دا نشي والا انو دای بیا وای یار وای مستاج وای تو روجه نه سم سره د دې بس چل کو نظام پا من یا لاله دنا ورا پا من فکر سلا گناہنگارے اسی خورکانا دیویا مولا گناہنگارے نا تخپلا مفتی دزان نتا پوسکا کچارے تر روجہ نیسی استا روجہ تا دے حد تر زی یا تا حلاکے گی او یا تو مڑے گی آنو چھے جنو بیا با روجہ ماتے او سنگ میں ماتے نو دانا چھے پخپل زان متعلق ہوا ہے ربا زمان وجود درونی ڈاکٹر لبا ورشی او ډاکټر هم داسې کمپیوټر ممپوډر نه سم ډاکټر ماهر پن د شرایطو نه دي هغه سړي په خوله باندې هغه ډاکټر په خوله باندې به روجه ماتې چې پکې درې خبرې بعضې ډاکټران هغه هم خدای دې دپاره کینولي بس مریض ورته راتلی نه وي روجه نیسه مخه او ریسه هغه هم ناست دي هغه وایي دا ټوله بیماري په روجه راځي نو چې درې خبرې پکې په ډاکټر کې نمبر 1 چې هغه انسان ډاکټر یو هغه مسلمان وي دویم دا هغه متشرع وي متشرع نه مراد صرف ګیره نه ده ګوره ښه ما تاسو ته هغه رزم ویلو من خلق د شریعت پابندي صرف ګیره کیږي نه نه چې د اسلام اعمال د مز او دس د روجې په خپل پابندي نو که داسې ډاکټر تا ته وایي چې روجه ماته کړو بیا یې ماتو او هغه اشنا په خپله روجه کې دننه ناځي دفتر کې سیرګټ وایي او د دې ډاکټر باندې هم باندې ګورئ دا نوم د مسلمان دی نور دا ډېر کوڅه ډبې تپوس یې مه کوئ د دی عقیدې نورې دي دوه خبرې شوې درېیمه خبره چې ماهر پن وي هغه یعنې په خپل ډاکټرای کې هغه بي بي ایس وي دغه مهارت وي او داسې ډاکټر درته ووایي باقي بیماری زه به تاسو ته یقیني وایم ما خو چې د کوم استادانو دا کابرو خدمت کړی زمونږ ملنګ بابا جي
سالم احمد مولی سے دی غر کے زید د شاه منصور دا غر نه دغه جمعات باندې پاتې کېده. مولی صاحب 96 سال عمر په دې 96 سال عمر کې هغه د رمضان هغه روزي سکه تقریبا د واتو کال نه موږ بچا باتروم ته بوتنو هغه پیم دغه وینم شوتله انو یو غاډي نه وکړه لاس واچ په غاډي نه په ویل چیر کې بم کینو بیا بم باتروم ته بوتو دارنګي ډېری بیمارای وې په لګي نه ډېری بیمارای وې په سره دغه دور بیمارو نه هغه باغ پرځي سګه نبلی روزي به هم نسلې زمونږ در شیخ سے الله دې عمر کې برکت واچي په دې وخت کې بلا بیمارای دي پراسټیټ دي د معدې مسله ده د ګردو مسله ده ډېر بیمارای دي بلډ پریشر دي هر څه دي او خوراک یقینو که دوره خوراک هم نه کوي او سره د دې نه د روزه پورې دا اوس ان شاء الله تعالی دا سبب له روزي دیته معظم دی نپلی روزه هم نه پرېږدي پرځي خو ډېره وروستو خبره نو دا د الله بندګان دا کوم چې روزو ته بانی جوړي دا چې دنو دا سدي دا ډېر چې دنو بدبخت دي ټول عمر کې د دې یوې روزې په بدل کې بیا روزه ونیسي دي خلاصيږي نه لہذا بانی نه دي پکار مقصد د خبرې دا خبر از یو دیږي ټیم کمی انو فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة دمان شمیر من ایام اخر وعلى الذين پاغ چامان یطیقونو آسان عطا کا یطیقو باب افعال سلب ماحظ دے سلب ماحظ دے انو د کم سړی چې طاقت چې هغه څه شوی وي سلب یو جمله ځان سره ولیکئ دا کار شي دا طالبان وای من اکرم محمدا من اکرم محمدا صلی الله علیه وسلم فهو کافر ومن ابعث محمدا فهو مؤمن مطلب پوه شوي پوه نه شوي اکرم یکرم اکراما نو دې کې سلب ماحظ چې ده نو څه کا راوله نو کم سړي چې اکرام یعنی عظمت او عزت د رسول الله دا سلب کو یعنی رسول الله عزت نه کوي دا سړی څه شي کافر شو ومن ابغض بغض کوي خو دې کې سلب ماخذ دی او د کم سړي د زړه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره بغض سلب جی محبت وینو دا مومن دی سمجھ تم بیا وی نو یطیقونو سلب ماخذ دی نو چې کم انسان طاقت نه وي بوډا شو کمزور دی روزي نشي نیسلی فدیه ورکوي یو معنی په ابتدا د اسلام کې وعلى الذین یطیقونو چې طاقت لري د روزي که روزه یې نیسله او که فدیه طعام مسکین دا یې ورکوله ټیک شوه درېیم وعلى الذین دغه الله معذوب دی لا یطیقونو چې د طاقت د روزې نه لري فدیه طعام مسکین درې شو څلورم وعلى الذین پاچا باندې یطیقونو چې د طاقت د روزې لري او د روزه ونیسله فدیه طعام مسکین دی سرسایه ورکي فدیه دی ورکي طعام د مسکین لره فمن تطوع چاچه سوا والو که پای کې خیرن دا بهتر دی فمن تطوع خیرن چاچه سوا والو که په خیر کې په مال کې پس کې په فدیه کې فهو خیر الله بهتر دی پار دا وان تصوم خیر لكم دا چې تاسو روزه ونیسئ دا بهتر دی تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ شهر رمضان الذي میاشت د رمضان الذي دا هغه د انزل چې نازل کړی شوی فی پای کې قرآن هدى للناس سراسر هدایت د پاره د خلکو وبینات ګوره یو عالم وایي اوس پې بحث نه کېږي وایي الله زه نه پوهېږم چې په دې آیات کې قرآن تعریف کې هم رمضان دی هم قرآن دی او چې دا دواړه راجمع کړي او موږ طالبان یو نو څلورم را سره بیا انشاءالله جنان دی خدای به موږ جنت ته بوځي ښه هدى للناس وبينات او واضح آیاتنا من الهدى د هدایتنا والفرقان او فارق جدا کون کې په پاند حق او د باطل کې فمن شهید فس آغا سو کې حاضر شو منکم د تاسو نه بدی میاش کې فل یصومون د روزه ونیسي ومن کان دانه چې میاش دی ولید نو روزه ونیسا نه چې میاش راو کړه ته موجود نو روزه ونیسي ښا ومن کان سو کې مریض یو علی سفر یا په سفر مانی
فعدت نو دمان شمیر د من ایام اخر درد نورنا یرید الله اراده لري الله تعالی بكم پتا سمانه اليسر د آسان ہے ولا یرید اراده لري پتا سمانه العسر د تنگای سخت ہے ولتکمل العدت او د پار د دې چې تاسو کامل کی برابر کی اشمیر د روزو لرا ولتکبر الله او د پار د تاسو لوی بیان کی د الله تعالی علی پاغ سمانه حتا کوم چې ہدایت کرتا او ولعلکم د پار تشکرون تاسو شکر ادا کوي نو چې روزه سړی ماښام ماته نو دعا کوي دعا قبليږي نو دوی چې موږ د الله تعالی نه دعا کوو نو اقریب ربنا فنناجيه ام بعید ربنا فنناديه زموږ رب نږدې دی چې موږ ورسره مناجات وکړو یا زموږ رب لرې دی چې موږ ورته آواز ورکړو یا الله چې آواز ورکو الله ورته وي ونه وإذا سالک هر کله زما سوال هر کله چې سوال وکړي د تانه عبادي بندگان زما عني په بار زما کې فإني قریب زنیز دویم سوره نږدې دی میل پر میل لانگ قدم دو قدمه انو الله وینا خنو اقرب الیه من حبل الورید انسان زرا داغه اشعار رغنا سیوا سیم موجود یم امانه ته ویلي د خدای په ذات برته ان شاء الله د دلایل و وګوره اوس دلته شعبان دې کنه دې اوس وای روزه د رمضان موجود د رمضان شته کني شته د رمضاني نو تک چاته وای جماعت رمضان په شکل خیا نو خول شي دلته نن د زیارت ورځ کنه ده زیارت ورځ ما ته خیا کم ده خول شي ودارنګي ته الله نږدې دی او ما ته نه وي علما او قدرتا من سره نه دی اجيب دعوت الداعي قبل اغه دعا د دعا کوونکی اذا دعان هر کله چې دی وبي الله تعالی لرن فليستجيبوا لي الله وی غواړي زمانه وليؤمن ایمان راړي په ما باندې لعل ایمان دی راړي دی په ما باندې لعلهم د پار يرشدون چې دی په هدایت باندې شي نو کله کله رمضان کې دا کور والا سره ملاوي دو ضرورت راشي الله دا غي حکم ذکر کوي او حل لكم حلال ګرځول شي لكم تاسو د پاره ليله الصيام هغه پروجو د شپوګه هغه پشپو د روجو کې رب عرف په خاص انداز کې ملاوي دل اعلان نسائکم بیبیان استاد رهن لباس لكم دا بیبیان استاد دا لباس ته د پاره استاد وانتم تاسو لباس لون لباس جامع د پاره داغه علم الله په الله تعالی انکم بشک تاسو کنتم وای تحتانون تاسو حیانت کو انفسهم په خپل نفسونو سره نو فتاب علیکم الله رجوع کړ پتا زمانه وعفا عنکم او بخنه کړه او غفو کړه الان او چې نو باشرون تاسو ملاویږي صحبت کوي بی بیان سره وبتعو طلب کوي ما اغه ولد نیک اولاد كتب الله چې مقرر کړ الله تعالی تاسو د پاره وکلو خوري واشربوا اسکي حتا در دې پورې تبين چې ظاهر لكم تاسو الخيط الابيض اغتار سپین من الخيط الاسود تار تور من الفجر د فجرنا صبح صادقنا ثم تم الصيام بیا تام کی برابر کی روجی لر ال الليل شپې پورې ولا تباشرون او مملاوی کی په خاص انداز کی بیان تر بده حالت کې وانتم عاقبون جتا سے اعتکاف کوئی په مساجد په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله تعالی دی فلا تقربوها تاسو منځ کی گئی دی سر په ماتول مان کذالک هم تک کرانګي یبین الله بار بار بیان الله تعالی آیاتی آیاتنا احکام للناس د پار د خلق او د جنات لعلهم د پار دی یتقون چې ځان ساتي د الله تعالی د غضبنا ولا تاکلوا تاسو مخری اموالکم مالون تاسو بینکم په میستاسو کې بالباطل په باطل طریقې معنی په درو قسم وغیرہ معنی وتدلو بها او دا چې تاسو وړي دی رشوت لره ال الحکم تدلو بها وړل کوي رشوت ورکول کوي بها په سر ال الحکام په طرف د حاکمانو لتاکلوا د پار چې اخری فریقن یو ډله من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون عالمان پویږي صدق الله العظیم ورونو مختصر یو عمل د توام سبا که خیری چونکه جمعه